الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الآية. درود شریف وای وچتا واسرا درود شریف وای. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. فمسألة طلاق ثلاثه کی زمون دا سلورم کلیپ و سلورم درس تی. چونکه دغه مسله مونږه تقسیم کړي و سلور مباحث ہوتا. پدری کلیپونو ما سبق کې دو مباحث اختتام پذیر شو او نن مونږه دریم مبحث کې شروع کوونکیو. دریم مبحث مونږ لګولې په فی بیان ادله المنکرین، د منکرینو چې هغه شیعاګان دي، قادیانان دي او وهابیان دي. د دې مسکینانو دوه درې څلور دلایل دي، هغې کې هم تحریف کې مبتلا شوي دي. لکه ما درته پرون درس کې ویلي چې اول استدلال چې وهابیان او د وهابیانو سرکرده او پیشوا او سرخیر ابن تیمیه کړی، نو هغه د دې آیه کریمه نه کوي چې الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، او استدلال تینا غلط کوي. دا زما په لاس کې فتاوا د ابن تیمیه ده، مجموع الفتاوا ابن تیمیه 33 نمبر جلد او صفحه نمبر 8 ده. ابن تیمیه دلته وی ثم قال خدای تعالی دغه مخکی آیاتونو نه بعد فرمای الطلاق مرتان، سوره بقره 201 آیات. فبين ان الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه حق بردها هو مرتان مرة بعد مرة. خدای تعالی په دې آیت کې دا بیان کړي چې هغه طلاق چې خدای تعالی ذکر کو الطلاق مرتان دغه یادې دینه مراد طلاق رجعي دی. هغه طلاق رجعي چې خاون په دې کې احق وي، ډیر حقدار وي، پرد کولو د دې بیبي که رجوع ورته کوي کولی شي. نو دغه طلاق الله چې ذکر کوي مرتان مرتم بعد مره، دا به یو ځلي پس د یو ځل نه دې کې رجوع کولی شي. بیا وی کما اذا قیل للرجل، لکه یو سړي ته وویلی شي سبح مرتين، دو ځل سبحان الله وایا، او سبح 3 مرات یا 3 ځل سبحان الله وایا، او 100 مره یا 100 پیری سبحان الله تسبیح وایا. ابن تیمیه وی فلا بد ان یقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد، دغه سړی چې مامور دی په تسبیح مرتين یا 3 مرار
یا 100 مره، نو دی به دا تسبیح تر هغې وی تر دې چې مستوفي د عدد شي، استیفا د عدد وکړي، د عدد 100 یا 3 یا 2 پوره کړي. او فلو اراد ان يجعل ذلك ان يجمل ذلك، او کدا سړی اراده وکړي چې به طور اجمال دا تسبیح ذکر کړي، مامور په 2 ځل تسبیحات دی یا په 3 دی یا په 100 تسبیحات دی، او دی پکې اجمال کوي. فیقول اوی سبحان الله مرتين او 100 مره لم يكن قد سبح الا مره واحده. خبره باندې پوښښ وکړه، نو د تسبیح نه دی ویلي مگر یو ځل ویلو. نو خدای تعالی وی چې طلاق مرتان دی، نو کچا 3 ځل ویلو وی دا یو ځل دی. دا د قیاس دی چې دا قیاس مل فارق دی، فساد واضح دی. ځکه دی منکر را علیو معروف باندې قیاس کوي. قیاس د منکر په معروف دا د کمقلقه د منکرینو د بیکاره خلکو کار دی. تسبیحات و گورا معروفات دی، طلاق و گورا منکر دی، ابغضل وایا مباحات دی. مباحاتو کې چې ډېر مبغوض عند الله دی، پرون په مونږ احادیث وی، نو ته هغه سه مبغوض شی رالیو په محبوب شی باندې قیاس کې، نو قیاس د محبوب په قیاس د مبغوض په محبوب قیاس مل فارق دی کنه دی. خدا مبغوضین د خدای تعالی دی، د غرنګ قیاسونه دی کوي کنه. پوښي په خبره ای والله تعالی لم یقل الطلاق والقتال. خدای طلاق ودا نه دی ویلي چې طلاقونه 2 دي طلاق رجعي، بل قال مرتان. اوس په خدای تعالی اعتراضونه کوي. فاذا قال چې کله یو سړی لمرته بیبي ته وی انت طالقون اثنتين، د په 2 طلاقونو طلاق او 13 او الفا، لم يكن قد طلقها الا مره واحده، ودا ورته د صرف یو طلاق ورکړي، 2 3 لسو زر ناراضي. ناول استدلال د سنه کوي د سوره بقره آیت نمبر 211 پوښ په خبره باندې. اما در تسویلو چې دی آیت نه جمهور امت سلف خلف غیم ته استدلال کوي. بیا د حضرت امام بخاری غو جلیل القدر محدث چې داغه په ثقاحت او داغه په ضبط، داغه په تبحر، داغه په اجتهاد او داغه په علم اتفاق دی. داغه استدلال څه کوي چې 3 طلاقونه معا فی مجلس واحدین دا 3 دي. ابن تیمیه و من حذا حظ و متبعین د آیت نه غلط استدلال کوي کنه کوي. یو خدا آیت رانی ولې دی چې هغه کې څه دی قیاس د مبغوض شي په محبوب شي کوي، او دا قیاس دا کار د مجتهد یو ته مقلد، او کدی وینه دا مجتهدو د سناوله مجتهد مونږ نه منوخه. پوښ په خبره چې کله خدای تعالی په عرش باندې کې نه او کله یو نافله تولی او کله بل ولی. دی محمود علوسی او زوی دی غم دا سناوله عثمان بن نعمان بن محمود علوسی و تویخه. نعمان بن محمود علوسی نامه ده. اگر لګیدلې د علامه ابن حجر هیتمی رحمت الله علیه د ابن تیمیه درمیان کې محاکمه لیکلې ده. محاکمه د څه لیکلې ده چې ابن تیمیه په برکړې ده او احمد ابن حجر هیتمی رحمت الله علیه هغه ورته ښکته کړې ده. اته چې کوم کتاب ما تر لګلې او جلاء العینین فی محاکمه الاحمدین دغه کې دا کار کړی دی، اصل پسلو کې خوېدلې دی. ها بیا وی چې ابن حجر هیتمی رحمت الله علیه 22 تفردات د ابن تیمیه ذکر کړی دي. وی ټیک ته دی کې خو بعضی ویلی دي، بعضی د ابن تیمیه قول دی، خو تعبیر ابن حجر هیتمی غلط کړی دی. ابن تیمیه دغه رنګ تعبیر نه و، دغه مطلب نه و. د اوس توجید قول به مالا يرضوا قیله کې لګیا دی، او بعضی نه دی کړی دا په ابن حجر هیتمیه سي ورته پلی دي، او بعضی چې کړی دي نو خیر دی اقم فروعي خبرې دی. خبره باندې پوښ حالان کې د ابن تیمیه متبعین په دې زمانہ کې په خبرو کلک ولاړ دي، کاغه نه وی کړي او د علما ورته منسوب کړي دي.
دا دې زمانې دا خلک په ولې ولاړ دي پوش ابن تیمیه بداویل علی الطلاق انه لا يكو عليه بل عليه کفاره یمین کچاویل چې په ما طلاق لازم دی کدا کار میو کو بیا کارو کی وی کفاره د یمین دی ور کی طلاق پینشت دا رای د ابن تیمیه وا او د جمهور امت نه پدې کې مخالف روان کله کله بدویل طلاق الحیض لا يقع د حیضی طلاق دا واقع نه دی که حالت د حیض کې یو شخص را پاسې دو بیبي ته طلاق ورکوي دا غیر واقع دی جمهور امت نه پدې کې خلاف روان دي ویل به چې الطلاق فی طهر جامع فی غیر واقع هغه طلاق که خاوند په حالت د طهر کې بیبي ته ورکی خو چې خاوند ورسره په دغه طهر کې جما کړي وی دا طلاق غیر واقع دی او جمهور وی چې واقع دی د دریم تفرد دی او سلورم تفرد دو ان الصلاة اذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها کچا منز عمدن پری خودو وی قضا پی واجب نه دا د ابن تیمیه رایو او پینزم دا د مجوز د طواف بالبيت للحائض ویل به ان الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفاره عليها حائضه که حالت د حیض کې طواف د بیت شریف نه کوي دا ورته اباحت لري کفارم پی نشته ځان اشاره جوړ کړو حالانکه لیسه بشیونو او احکام به د جاری کول نعوذ بالله تعالی چې وحی پر راځي وحی پر اطلق شیطانی شیطانی وحی اوسم په خلکو راځي د رحمانی وحی دروازه بنده شوی د شیطانی وحی یوهون الی اولیاءهم شیطانان غو وحی کوي کړ خپل دوستانو ته نو شیل یوهون الی اولیاءهم نو شیطانی وحی پر اطلق بل شپږم تفرد دو ویل به ان الطلاق الثلاث يرد الى واحده کدری طلاقات چا واقع ک معا فی مجلس واحد يرد الى واحده رجع به واحد کیږي دا به یو شمیر لیکيږي دا یو دی ویل به اذا اخذت من التجار کده زکات په مت کې تاجرانو نه سمال واغستلی شو اگر که په اسم د زکات نی ولو کن ید د تاجر په اعتاد دی کې د زکات نی کړي وی زکات ادا کیږي حالانکه جمهور امت وی چې مال ورکې نیت به د زکات اندل اعطا کوي یا اند افراز المال چې مال د نور مال نه جدا کوي په دغه وخت کې بنیت د زکات کوي ال به د مؤدی د زکات ګرځي او جمهور امت یو طرف ته د بد ځان نه د فتوی ورکولي ویل به ان المائعات لا تنجس بموت حیوان فيها كالفاره مائعات نرم اشیاء غوړی او پي کدی کی مګ وغیرہ پریوتو مړشوا ودانه پلیتیږي و بیانو توید دغه سيزونه خوري ابل تفرد دو وک جنوب سړې په خار کې موسیږي او به پیدا نکړي د شپې تهجد او نوافل وغیرہ په کولی دی ودا سنه کې چې دا نفل د وجدان د مو پورې مؤخر کی او غسلو کې بیا نوافل کوي نه بدون د اختصال لم نوافل او تطوب الليل دا کولی شي جنوب سړی حالانکه جمهور امت سوی چې جنوب سړی چې اختصال نه کړي لا يجوز له النوافل ولا الفرائض خبر باندې پوش ولا مس القرآن ولا دخول المسجد وغیرہ وغیرہ فقہ شریف کی تاسیوی لی دی بل تفرد دا وی شرط دا واقف دا غیر معتبر دی جمهور علماوی که واقف یو شی وقف کولو او شرط ولګولو چې دا ما د احناف د پاره وقف کو شوافی دا بدون عذر نه نشي استعمالولی ادبوی چې شرط د واقف معتبر نه دی بل لو وقف على الشافعیه صرف الى الحنفیه وبالعكس ايضا که یو شی واقف شافعیانو ته وقف کو نو دا اړولی شي احناف ته هم وکذل عکس حالانکه جمهور امت د دې په خلاف روان دي د بل تفرد او د خپلم په ډیر ځایونو کې اجماع ماته کړی د اجماع مخالف دی کنه یو تفرد دامو چې ان مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق د اجماع مخالف نه به تکفیر کیږي او نه به تفسیق کیږي نه به نسبت د کفر وته کیږي نه به نسبت د فسق وته کولی شي
حالانکه جماهیر سوی وی کچرته یو سړی منکر او مخالف د اجماع د کل صحابه شو کافر دی. که کل صحابه کرام په یو شی متفقو یو سړی ته منکر شو دا کفر دی، او که بعضی صحابه کرام په یو شی باندې راغون شو اتفاق او اجماع وکا او بعضی مخالفو او بیا د بعضی صحابو د اجماع نه یو سړی انکار کوي مخالفت کوي فاسق دی، او که د مابعد مجتهدینو د اجماع نه سړی انکار کوي دا فاسق دی. پښتو باندې پوښ دغه اجماعګانې په 200 کې ماتې کړي دي، نو ځان ته تمهید او قاعده د خلکو په ذهن کې وردن نه کوي چې مخالف د اجماع لا یکفر ولا یفسق، او ویل به چې خدای تعالی محل حوادث دی نعوذ بالله، او ویل به چې خدای تعالی مرکب دی او د ذات افتقار لري خپل ذوته پشان د افتقار د کل خپل ذوته، او ویل به چې قرآن محدث فی ذات الله دی، حالانکه قرآن کلام نفسی قدیم دی، قائم بذات الباری قدیم دی، کلا صفت ازلیه د باری تعالی دی. جمهور امت یو طرف ته ولاړ دی او د بل طرف ته ولاړ، نو نن خلق ملقب ګرځي په لقب د شیخ الاسلام وته وي. عجیبه ده. دفاع درس نظامیم دا لیکلی چې د عالم قدیم بالنوع غنلو، د عالم د قدم قائل لوي دا بالنوع قدیم دی، دیوبندیانو هم دا لیکلی دی او جمهور د دې قائل چې عالم حادث دی، او په جسمیت د باری تعالی او په جهت د فوقیت دغه په اثبات لله او د پاره د اثبات د انتقال چې خدای تعالی منتقل کیږي من مکان الی مکان، حدیث د نزول صحابه بنیوا او غلط تمسک استدلال به پکولو او مجوز د انتقال علی الله عز وجل او جداد مجسمه او رایده، او ویل به چې خدای تعالی به قدر العرش ته څومره چې عرش ته دومره خدایم دی، لا اصغر منه ولا اکبر، نتی وړو کې دی او نتی غټ دی، د عرش په مقدار دی. نعوذ بالله. انظر کیف ضربوا لك الامثال. او ویل به چې ان النار تفنی اور جهنم باندې فنا برازي بس دا به ختم شي، او ویل به چې ان الانبیاء غیر معصومین، انبیاء خو معصوم نه دي، نعوذ بالله من هذا. او ویل به ان رسول الله لا جاه له ولا يتوسل به، د رسول الله مخ او جح په دربار د خدای کې نشته وسیله به پینې نیسي، نعوذ بالله من هذا. او ویل به وان السفر الیه بسبب زیارت معصیه لا تقصر فيه الصلاه، ویګه چا د زیارت په نیت د مبارک د روزي ته سفر وکړو دا ګناه ده، حرام دی، او د معصیت په سفر کې قصر بنه کې رباعي به سنایي ته نه راکوزي، سلور په سلور وکي، څومره بدبخته سړی. او ویل به جن التوراة والانجیل لم تبدل الفاظهما وانما بدلت معانيهما، وی تورات او انجیل کې لفظي تحریف نه دی واقع، صرف معنوي تحریف ورکه خلکو کول. حالانکه جمهور امت وی چې يهوديان او عیسویانو په تورات او انجیل کې لفظي او معنوي دواړه قسمه تحریفونه کړي دي کول به. پښتو باندې پوښښ وکړه. نعمان بن محمود علوسی هغه جلاء العینین فی محاکمه الاحمدین پاغی کې ډیر سیټ چواله د ابن تیمیه والے دي، هم دسه وبډولې غوندې سړی وخه. محمود علوسی دومره سبق نه دی تیر شوی چې ګینه ته دام دسي یو نیم سل 200 کال مخکې بتیری دا اوسنی سړی دی خپل خو اگر چې ست تفردات غم لري خدا زوی دا ناولې سړی خبره باندې پوښ دا ناولې سړی نعمان علوسی. نو دې کې ځینې تفردات د ابن تیمیه داسې دي چې پاغي وابیان هم قیل دي، هغه په گواهی ورکړي چې او دا زمونږ د شیخ خبره وه، ځکه دغه کتابونو کې موجود دی، انکار ته نشي کول. الوی لو ثقه خلکو ورته د هغې نسبتونه کړي، علامه ذهبي، شمس الدین ذهبي چې هم عصر د ابن تیمیه تیر شوی دی، ابن حجر اسقلانی او داسې نور، د علامه سید احمد زین دهلان کتاب وګوره الدرر السنیه، دومره پریشن دی خلکو ته کړي چې سیوایم نو چې بعضې خبرې دیم منلي دي، نو که اوس بعضې نور ورته سر وینځي او چې هغه تې رجوع کړی او هغه دا کړي دي او دا په هغه افترا ده او دا دا دي. الحمدلله مولوي صاحب کتاب بصیر کې یو ټوکه ذکر کړې ده او هغه دا دی د قاضي شریح په وړاندې یو کس اول اقرار وکړ
او 2 منټه تیر نو د خپل خبرې نه بیا انکار وکړ. نو قاضي شریح ورته وی چې قد شهدا علیک ابن اخت خالتک، ستا د ترور د خور زوی پتا گواهی کړي، اوس ته چرته پریږدو. د ترور خور څوک و؟ مور و، او د هغې زوی څوک هم دی و. یعنی اوس د 2 منټه مخکې اقرار کړی، والمرء یوخذ باقراره. قد شهد علیک ابن اخت خالتک، ستا د ترور د خور زوی پتا شه گواهی کړي ده، اوس ته چرته پریږدو. یعنی خپل دی یو ځل ومنل، پښتو باندې پوه شوې، نو دوی باندې هم د دې د ترور د خور زامنو گواهی کړې ده، چرته خلاصېږي دې خبرو نه به دي چرته انکار وکړي. دا انکار د دې غیر قابل قبول دی. نو ابن تیمیه د دغه آیت سهاره نیولې او بیا د جمهور امت استدلال ته نه ګوري، غلط استدلال ته نه کوي. او طریقه د استدلال درته مو ویله کنه، خبره باندې پوښ چا غلطه ده. قیاس د څه کوي؟ د شی مبغوث کوي په شی محمود، او دا قیاس مل فارق دی. دویم جواب احکام القرآن کړی دی. احکام القرآن د جساس دویم جواب کړی دی. اول جلد صفحه 520. ذکر الحجاج لقید طلاق ثلاثه معا. ذکر الحجاج، ذکر د هغې حجتونو چې هغه د پاره لقید طلاق ثلاثه معا، چې که چا 3 طلاقونه معا واقع کړل، دا واقع دي د هغې د پاره چې کوم حجج و حجتونه دي د هغې ذکر. قال ابو بکر، علامه جساس فرمایي قوله تعالی الطلاق مرتان فامساک، هغه طلاق چې خاوند ته پکې حق د رجوع ثابت دی، هغه 2 طلاقونه دي. ابو بکر جساس وی يدل على وقوع ثلاث معا، دا دلالت کوي که چا 3 طلاقونه یو ځای واقع کدا به واقع وي، مع کونه منهیا عنها، سره د دې چې معصیت دی، بدعت مکروهه کار دی، نه دی پکار چې 3 معا ورکی، خو که چا واقع کړه 3 معا ورکه دا به واقع وي. استدلال تینا څنګه کوي؟ وذالک لأن قوله تعالی، او دا ځکه چې دا قول د باری تعالی چې راوالی الطلاق مرتان قد ابان عن حکمه، خبره باندې پوښ کنه، قد ابان عن حکمه اذا او کا اسنین بان یقول انت طالقون انت طالقون فی طهر واحدنا، کایو طهر کې 2 ځلې وتل چې انت طالقون انت طالقون بینه ګرځيږي کنه ګرځيږي. او وقت بینا نذالک خلاف السنه، دا خلاف سنت دی، ولې طلاق سنی دغه چې یو طهر کې 2 طلاقونه معا ورکی، دا طلاق سنی دی. دام ګوره واقع شو په دې بینه ګرځيږي، او سره د دې خلاف سنت دی، 2 واقع شو که واقع نشو. نو که چا 3 معا واقع کدا به هم واقع کیږي، ولو که معصیت دی بدعت مکروه دی. فاذا كان في مضمون الايه الحكم بجواز وقوع الاثنين على هذا الوجه، چې په مضمون د دې آیت کې دغه حکم موجود دی په جواز د وقوع د اثنين په دغه وجه، نو دل ذلك على صحه وقوعهما لو اوقعهما معا. کچا معا 2 واقع کړل، نو دا غیب د وقوع په صحتم د آیت دال له خبره باندې پوښ کنه. برحال دی آیت ناغم استدلال کړي عبارت یو غندې ښه. او دویم جواب دا دی چې دغه قاعده مخترع چې کوم ابن تیمیه ذکر کړی دا تسبیح والا د قیاس مساله، یا د لعان د شهادت او قیاس چې کړي، یا د رمی الجمار د 7 حصایات چې معنی گزار کې دغه قیاس چې کم کړي، کم چې الوسی روح المانی کې ذکر کړي دغه حواله ما در کړي و یاد مو شي کنه.
نو د دغه قاعده مخترعين ابن تیمیه او مومن حذا حذوا په خپل مخالفت کړي ښه چې کړي په خپل مخالفت کړي ځان سره لیکي مجموع فتاوا درشم جلد درشم جلد مجموع فتاوا د ابن تیمیه درشم جلد صفحه شپږم هغه کی وی کچا بی ته وی چې انت طالق و طالق و طالق یا ورته وی انت طالق ثم طالق ثم طالق یا ورته وی انت طالق ثم يقول انت طالق ثم يقول انت طالق بیا وی چې دي کې اربعه مذاهب دي خپل مذهب په ذکر کوي ولا يلزم منه الا طلقه واحده خبره باندې پوښ کنه دین نه لازمیږي مگر یو طلاق حالان کې دا خو 3 مرات شو کنه دا خو 3 مرات شون دي طالقون او بیا ورته سوي ثم يقول انت طالق او ثم يقول بیا ورته چې انت طالقون دا خو 3 مرات شو کنه اوس ولې د یو قایل چې خپل مذهب ته بیا دا ذکر کی دې قیدی خو تم مخالف کنه خبره باندې پوښ کنه دویم دلیل چې کله دی پیشکین او هغه د روایت د طلاق د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه پیشکی داری قطنی خپل سنن سلورم جلوه صفحه کې ذکر کړي داری قطنی خپل سنن سلورم جلوه صفحه کې ذکر کړي عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما یو شخص ته فرمای خپل واقعا بیان طلقت امرأتی ثلاثا على عهد رسول الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې بیبي ته درې طلاقات ورک وهي حائض اغا حائضه وا فردها رسول الله صلی الله علیه وسلم الى السنه پیغمبر علیہ السلام دا سنت طریقې ترت کا ما توی رجوع ورته وکا او عند کل طهرین یو طلاق واقع کوا نګور درې طلاقونه په هیڅ کې ورګړیو او مبارک فردها الى السنه نو درې یو شمیرلې شوی دی درې طلاقونه وی درې نه دي ولکه تاسو پوښښ کنه نو کدرې طلاقونه معن درې وی نبی ورته ولی امر بالرجوع رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو باید ورته ویلې وی چې بس دا خو مغلظ او حرام ګرځیدلې او تا نه جدا شوی ده د دې اول جواب ځان سره ولي کوي زمالاس کې تفسیر قرطبی دی دریم جلد 125 صفحه پوښښ په خبره باندې علامه قرطبی فرمایي چې دغه روایت د عبد الله ابن عمر صاحب چې وو رضی الله تعالی عنه اوله سند ذکر کوي ښا واما حديث ابن عمر فان دارقطني روى عن احمد بن سبيه عن طريف بن ناصح عن معاويه بن عمار الدهني عن ابي الزبير قال سالت ابن عمر عن رجل طلق امراته 3 وهي حائض فقال لي تعرف ابن عمر عبد الله بن عمر پیجنې غزيم قلت نعم لا ما ورتل چياو قال طلقت امرأتي 3 على عهد رسول الله وهي حائض فردها رسول الله الى السنه فقال الدارقطني كلهم من الشيعه د دې حدیث راویان ټول شیعاګان دي پوښښ په خبره باندې دا دیواله تفسیر قرطبی دریم جلد 125 صفحه ابن تیمیه لالاره لګیدلې په مجموع فتاوا کې یو ځکه وی ته دې دروغ ته وګوره دی ورته شیخ الاسلام وی غریب پټی کې ککړ نه دی په مجموع فتاوا تم جلد کې لیکي
ولا نعرف ان احدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امراته ثلاثا بكلمه واحده فالزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث. وی مونږ ته یو کس معلوم نه دی چې د رسول الله مبارک په زمانه کې په یو کلمه بیبي ته 3 طلاقونه ورکړي او رسول الله په 3 لازم کړي. څومره لوی دعوه کوي. ولا نعرف ان احدا طلق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم امراته ثلاثا بكلمه. راکه سنن نسائی راکه دلته پروت دغه دی غالبا ملانی دا برتو نو ورته موږ سنن د نسائی کې صحه او ستو کې خایو چې د نبی له سلام په زمانه کې یو سړی 3 طلاقونه په یو کلمه ورک او نبی له سلام په 3 لازم کړی دي. تداوی ته وګوره، لقب ته وګوره، شیخ الاسلام، علم ته وګوره، بیا ځان سره لیکي سنن نسائی 2 جلد 99 صفحه. سنن نسائی 2 جلد صفحه 99 لیکل مکتبه حقانیه ده. امام نسائی عنوان لګی الثلاث المجموعه وما فيه من التغلیظ. کدری طلاقونه چا معن ورک داغي بس حکم یو دی کې شریعت څومره سختواله کړي دي. وبه قال اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرنا مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله نبی علیہ السلام ته خبر ورکړیش الرجل اند یو سړی بارکی طلق امرته 3 تطلیقات جميعا بیبی ته 3 طلاقونه ټول ورکړي دي. فقام غضبانا مبارک په حالت د غضب کې ودرېد. ثم قال بيو فرمایل ايلعبوا بكتاب الله ایستاس یو کس به د خدای تعالی د کتاب سره لوبي کوي. ايلعبوا راغلي دي ناکد لاندې لیکلي بلفظ المعلوم والمجهول په دواړو سره راغلي دي. الکه تاسو پوښی کړ یعنی خدای تعالی کو فرمایي چې طلاق مرتان سلورمه شی لیکلي معناه مرتان بعد مره. نفت تطلیق الشرعی على التفریق دون الارسال دفعا. نو خدا وجه طلاق شرعی ورکه په تفریق سره به ورکه دفعتا معا 3 داخو کتاب الله پس خاندان. وانا بین ازهورکم زستاسو شاگان استاسو درمیان کیا جوندیم او کتاب الله پس ټوکی شروع دي 3 خلق معن ورکه. حتی قام رجل یو سړی صحابي ورته ودرېدو وقال یا رسول الله الا اقتله. دغه سړی چې 3 طلاقونه بیبي ته یو ځای ورکړي او تاسو وی چې کتاب الله پسې مسخره کړي قتلو مې نه. نو دې سوي وی مونږ ته معلوم نه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې 3 طلاقونه معن ورکړي او د پیدا لازم کړي. دا روایت تفسیر در منصور اول جلد 640 صفحه کې ذکر کړي. تفسیر در منصور اول جلد صفحه 640 او امام بخاری په 3 احادیث راوړي دي چې 3 طلاقونه معنور کدا بدري وي او ترجمه مخدا باب من اجاز طلاق الثلاث مراد د جواز نه نفاذ وکنه چې دا نافذيږي پښتو باندې پوښښ وکنه او دې سوي دومره خله وړو خبري غټي کڅو کوئی غټ سړی وغي ته بغټي مونږ ته یې سم نه دي. یو سړی چې د جمهور امت مخالف شي په عقیده کې مجسمی او ګستاخ د رسول الله مبارک یو ته جنم مولا خو غټ مولا دی نو شیطان نه بیا غټ مولا سو کو بیا خو هغه تم شیخ الاسلام رحم الله شروع پوښ په خبره باندې غټ سړی او مشر دی شیطان خدای آدم علی السلام نم مشر او مخ کې پیدا شوی بیا غسرم سم القابات شروع کوي بس خو نازویه سم استاسو د ترور زوی دی. ابن تیمیه وی ولا روی فی ذلك حدیث صحیح ولا حسن. وی پدې کې چې 3 طلاقونه 3 دي وی نو ورکه حدیث صحیح شته او نو ورکه حسن شته. زه تاسو 50 حدیث په ویما چې هغه صحیح دي او حسن هم دي او کباز ضعاف دي نو چې بل ضعیف سره ملو شي هغه مرتبه د حسن ته رسیږي. او بیا سوي
ولا نقل اهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئا. حتی دا وسوګوره وی دا درې طلاقونه درې ګڼل وی هغه کتابونه چې معتمد علیها دي د هغې اهل د سره نقل کړي نه دي، یعنی دا بخاري د ده په نظ معتمد کتاب نه دی. پښتو باندې پوښ. اوس به د دنیا شي کتابونو حوالې زه ورکم، سنن کبرا د بیهقي او دغه رنګې مسلم شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، یعنی صحاح سته به زه پیش کم ازه. او دې څه وایي ولا نقل اهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئا. او بیا څه وایي بل رویت في ذلك احاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث. دا درې طلاقونه چې څوک درې ګڼي په دې کې روایت کړي شوي دي احادیث چې ټول په ټوله ضعیف دي. دا اوس وګوره د امام بخاري حدیثو تم ضعیف وي په اتفاق د علماو د حدیثو. او بیا دلته هم ګزاره نه کوي ترقي د ادنان اعلی ته کوي، بل موضوعة بلکې موضوع دي. پښتو باندې پوښ. او چې بیا خپلو ته ورغلی دی نو روایت د طاووس نه ډایرکټ شروع کړي ده. هغه درته زه اوس ښیم چې هغه څنګه روایت دی. په هغې څومره محدثین او معتمد ثقه خلکو ردود کړي دي. بل الذي فی صحیح مسلم. اوس ګوره خوارانو مسکینانو سره بخاري کې اسم نشته نو ډایرکټ بخاري نه دانګلي دي مسلم ته. بل الذي فی صحیح مسلم. بخاري خو موږ سره دی. اصح الکتب بعد کتاب الله بخاري دی که مسلم دی؟ بخاري دی. کاش کې پیش کړی دی شیخ الاسلام سے، کاش کې هغه به دې پیش کړی و. څه ورسره شته نه نو ډایرکټ راو دانګل صحیح د مسلم ته. بل الذي فی صحیح مسلم وغیره من السنن والمسانید. نو دا نور سنن مسانید خو موږ سره مو او هغه مونږ پیش کوو. نو دا مخکې دی ولې وویل چې ولا نقل اهل الكتب المعتمد علیه فی ذلک شیئا. تا سره سنن و مسانید دي دا خو زم پیش کوم، سنن پیش کوم، مسانید پیش کوم. تا ته مسلم پیش کې او روایت شاذ طاووس پیش کې. زه د دغه چې طاووس چا نه روایت کړي د هغه د اتو ثقو شاګردانو د دې روایت په خلاف زه روایت پیش کوم، د مسلم هم زه پیش کوم. نو ستا خبره مضبوطه شو که زما مضبوطه شو؟ پوش. ان طاووس عن ابن عباس. د طاووس نه چې هغه د عبدالله بن عباس سے بسر پیش کی انه قال ابن عباس سے فرمائی كان الطلاق ولا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده. پرون مې درته ویلو کنه طاووس وی چې عبدالله بن عباس سے بوي چې طلاقونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د ابوبکر صدیق سے په زمانه کې رضی الله عنه، د عمر فاروق سے په خلافت کې د اول 2 کاله د بدري طلاقونه یو وو. فقال عمر فاروق سے بیا وی ان الناس قد استعجلوا في امر. د طلاق په معاملې کې د خلکو جلدیو کا كانت لهم فيه اناء او پدې کې دي ته صبر پکارو. مخکې خلکو بدی کې صبر کول او معن بدري نه ور کول. فلو امدناه عليهم. کاش کې دا درې په مونږه نافذ کو. فامدواه عليهم. نو دا درې په بیا د نافذ کړل، درې مقرر. نو سوي یعنی عمر فاروق سے باندې خو مسیده نشي ورتلې. پوش نو ګوره په زمانه د نبی له سلام کې د صدیق صاحب کې درې یو و مونږ غي پسیزو ولې د عمر فاروق صاحب څخه کړی د پسې بیا ولې نزي. ته خو مخاطب پدې علیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. ولې د خلیفہ راشد نه دی. فلو امدناه فامدواه علیهم. دا اوس الفاظ د چا دي؟ د عمر فاروق صاحب نه دي. ولې ته مامور پنس د حدیث کې پدې نه چې وسنت الخلفاء الراشدین د پسې تلل دا خو رسول الله مبارک پسې تلل شو کنه. نو دا روایت پیش کړی دی او دې روایت حال هغه خپل ځای کې کو خو زه یو څو خبرې پیو سموري خبره باندې پوښ یو څو خبرې پیو سموري چې دې دغه استدلال بیا کوي. روایت د طاووس درته پیش کوي.
روایت د طاووس ما دا طویل جدا څه دی دا شاذ دی. حدیث دی ته حدیث د عبدالله بن عباس صاحب موي. ابن قیم زاد المعاد کې سلورم جلد 500 کې ذکر کړی دی او بیا وی کسو کې اعتبار تعداد د نفوس تورکی چې موږ سره ډیر کسان دي په دغه اعتبار موږ غالب یو ځکه چې عهد النبی صلی الله علیه وسلم او عهد ابي بکر کې هزارها صحابه کرام زموږ د نظریه قیل او حامل. دا چې عبد الله بن عباس وایي چې په عهد النبی او عهد ابي بکر نو هغه کې تعداد ډیرو کدا رست دی او سو کسان ویخي وی کدا ډیر ته دې استدلال ته وسو ګور اعلام الموقین کې دغه کړي دي. بدور الاهله کې نواب صدیق حسن خان هم وایي د دې روایت ذکر کړي د طاووس او بیا وایي چې د دې په خلاف څومره روایت دی وی دا یو روایت هغه ټول زمون خصم ته د دې ټول روایتونه وی ختمي. پوښښ په خبره باندې کړه نو ته اوس تما ویلو چې د عبد الله بن عباس صاحب ټوټل تلاميذ په دې روایت کې سودي نه هديغه اته تلاميذ تینا هغه روایت د څه کوي چې 3 طلاقونه معند 3 دي. صرف طاووس فرمایي چې استاد صاحب مې وی چې 3 معند یو دي. نو ثقه چې د ثقات مخالف روایتو کې هغه تسوي شاذ دا شاذ دی. او دا سره حواله ولیکي نیل الاوتار شپږم جلد 220 صفحه. نیل الاوتار شپږم جلد 220 صفحه. امام احمد سے قول نقل کړي شوکانی د شوکانی کتاب دی خدای د وابیانو سرخیل او سرکرده دی دا هغه وی کل اصحاب ابن عباس چې څومره شاګردان د عبد الله بن عباس ابدی رووا عنه خلاف ما قاله طاووس اغه د عبد الله بن عباس ابن دسه روایت کړي دي چې هغه په خلاف د روایت د طاووس ان ابن عباس دی دیوی 3 یو دی او نور اصحاب د عبد الله بن عباس یبسوي چې دا 3 دی ښه. دا روایت مسترب دے متنن ځان سره لیکي فتح الباری نه هم جلد 451 صفحه. روایت څنګه دے مسترب دے متنن فتح الباری نه هم جلد 451 صفحه غي ورته مسترب متنن ویلې. اتاسی اصول حدیث ویلی تقریب د نووي لیکلی 240 کې الاستراب یوجب ضعف الحديث. استراب چې کله په حدیث کې راغی دا موجب واجبون کې ثابتون کې د ضعف د حدیث ته ضعف پکې ثابت دی. ولکه تاسو پوښښ وکړه بل ما در تصویر چې ابن تیمیه بخاری ذکر نه کړه ځکه دا روایت بخاری کې نشتا او نه د دې مسله بخاری شریف نه دی دا مسله د طلاق ثلاثه فی مجلس واحد چې دی یو شمیر چې دا دی یو شی دا بخاری د دې په خلاف دی بخاری زمون سره دی او مسلم شریف ته راو دانګل. اوس دا چې امام بخاری دا حدیث ولې د دې تخریج نه دی کړي هغه خپل صحیح کې دا روایت د طاووس ابن عباس ولې نه دی ذکر کړي ځان سره لیکي سنن کبرا د بیهقی. سنن کبرا د بیهقی اوم جلد 319 صفحه. السنن الكبرى للبيهقي اوم جلد 319 صفحه.
باب من جعل الصلاة واحده دا یو باب لګولې دی او دا غزي کې امام بهقي وی وترکه البخاري امام بخاري دا روایت د طاووس ابن عباس ترک د دې تخریج ونک واظنه امام بهقي وی حضرت امام بخاري باندې زګومان کوما انما ترکه چې امام بخاري دا روایت د ترک کړي لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس ځکه د عبد الله بن عباس ابن جاته شاګردان نور روایت کوي چې درې دي نو دا روایت د طاووس ابن عباس داغي مخالف دی نو ځکه امام بخاري دا ترک کړي دی ولکه تاسو پوښوي کنه او بیا همدغه صفحه دغه کتاب السنن الكبرى للبيهقي ومجل 319 صفحه بیا دغه تلاميذ و سامیم ذکر کړي دي ښا چې مجاهد دی او عکرمه دی او عطا ابن ابي رباح دی او سعید ابن مسیب دی دغه ته شاګردان ته روایت کوي ابن عباس یا درې دي او یو طاووس وی جنا درې یو دی او استاد سیب می نو ټول روایت ابن عباس هغه د دې مخالفون او امام بهقي وی چې امام بخاري زکه تخریج هم نه دی کړی بداية المجتهد د حافظ ابن رشد مالکی کتاب دی بداية المجتهد د حافظ ابن رشد مالکی کتاب دی دویم جل 61 صفحه دویم جل صفحه نمبر 61 کتاب الطلاق الباب الاول باقی کی وی وی روایت د طاووس دا شاذ دی ځکه دا مخالف دی دا ټول روایتو چې هغه ان ابن عباس دی چې وایا چې هغه مبارک څه فرمایي چې درې دي دا مخالف دی نو دا شاذ دی الجوهر النقي ومجل الجوهر النقي ومجل صفحه 319 روایت د طاووس ته وهم او غلط ویلې دی ښا روایت د طاووس ته سوی ودا وهم دی او غلط دی او دا یوازې هغه نه دی ویلې زما په لاس کې تفسیر قرطبي دی ښا تفسیر قرطبي ځان سره ولیکي دریم جل پوښې په خبره باندې اغم دا لیکلی چې دا حدیث دا وهم او غلط دی حواله در کوم د تصفه در توایا علامه قرطبی لیکلی په 123 صفحه کې دریم جل واما من ذهب الى انه واقع واحده کوم خلق چې دې طرف ته ذهاب لري چې درې طلاقونه معند یو دی فاستدل باحاديث ثلاثه قران سره صرف درې احادیث تی وغم د سي احادیث چې دي استدلال په دې ټیک نه دی احدها یو پاغي کی حدیث ابن عباس ماذا تسویل من روایت طاووس پوښی یو دالی و ابي الصحبه و اکرما دا یو روایت دی خو په درې سندونو ابن تیمیه په خپل فتاوا کې ذکر کړي لکه یو خدغه د طاووس قول ذکر کړ چې طلاق د نبی له سلام په زمانه کې د صدیق سے په زمانه کې او په 2 کالو اول د خلافت د عمر فاروق صاحب کې درې طلاقونه یو دغه دی ادویم ابن تیمیه په خپل فتاوا ادری درشم جل اتم صفحه کې لکه څنګه چې قرطبي وای چې روایت د طاووس دی بل د ابي صحبه دی دریم د اکرمه دی ابن تیمیه دا ذکر کړی دی ښا په روایت لمسلم وغيره ان طاووس ان ابا صحبه راغی قال لابن عباس ابن عباس يبتوي اتعلم انما كانت الصلاه
تجعل واحدة على عهد رسول الله و ابي بکر وثلاثه من امارة عمر. ته پوی ابن عباس صاحب ابو صحبه ورته وي چې درې طلاقونه به د نبی علیہ السلام په زمانه کې د صدیق صاحب په زمانه کې او د دوه په ذکر د دریو د ګوره استراب او په دریو کالو اول د خلافت د عمر فاروق صاحب کې په د درې یو ګرځولې شو. فقال ابن عباس نعم هغه ورته الله. نو دویم دین دی استدلال کوي حدیث یو دی خو لیکن طرق متعدد دی. وفي روایت ان ابا صحبه ګوره دریم پیش کوي ابا صحبه راغی قال لابن عباس هات من هناتک استاد عجیب خبرونه مونږ ته جواب راکا الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله و ابي بکر واحده آیا د نبی علیہ السلام په زمانه کې د صدیق سے په زمانه کې درې طلاقونه به یو نو قال قد كان ذلك او بالکل دغو فلما كان في زمن عمر تتابع الناس في الطلاق چې د عمر فاروق صاحب زمانه راغه خلق پی در پی طلاق کې واقع شو فاجازه عليهم هغه مبارک پر باندې دا نافذ کې چې درې علامه قرطبي فرمای چې یو دی حدیث پیش کړي د چا د عبد الله بن عباس سے چې روایت د طاووس دی د ابي صحبه دی او د کرمه دی او دویم پیش کړي وسانیه حدیث ابن عمر هغه موږ وختي پیش حدیث د ابن عمر سے پیشم که کنه چراویان پکې ټول سوګو شیعاګان هغه موږ پیش ک ولکه تاسو پوښښ کنه او دریم چې کوم دی وصالس ان رکانه حدیث د رکانه پیش کړي او هغه کې مونږه خبرې کوو خپل موضوع کې را روان دي د دې مستدل د حدیث د رکانه بس دا خوران د درې لري بس یو آیت پیش کړي نور صدم ته څه دی تک شین دی ورسره سم نشته خوران هوا جنگي را جنگي تا ته وی چې فلانی فقيه تاسو حنفي دی او درې ته یو ویل دي او هغه درې ته یو ویل دي فلانی هغه مقلدین نامې به در داخلي مناظره کې اگر ریاض لالام ولاړو دا نامې ابل لالا تا غستلی پښتو باندې پوښ نو ته ورته رشیدیه یو ځخه چې رشیدیه لیکلی چې په مناظره کې با خصمین داسې دلیل پیش کړي چې مسلم عندهمای اقوال مقلدین ما ته مسلم دي خرور دا 50 کال تا چغي والے چې دا دلیل نه دی دا ته مسلم نه دي نو ولې پیش کړي مسلم زمو استاد درمیان کې دواړو درمیان کې قران او سنت دی بس قرآن پیش کوا قرآن به پیش کوم حدیث پیش کوا حدیث به پیش کوم نو حدیث کو قرآن سره صرف دا درې دي حدیث د عبد الله بن عباس صاحب حدیث د عبد الله ابن عمر صاحب حدیث د رکانه صاحب او بس دا درې چې وې 3 غنټې دی پیوالي تا سره کو 50 تا حدیث پر درې بیا دا قرآن پنچر کیږي چې پنچر شي مز بیا راټینګي تب ورته پیش کې او دی بال تلتی متي وي شور بکې مناظره ورانول غوړي پوښې په چل باندې کړ علامه قرطبی را لګیدل دی په صفحه نمبر 123 نه 124 پوری والجواب عن الاحاديث ما ذكره التحاوي ان سعيد بن جبير ګورا غاته شاګردانه پیش کړي او دا جواب تحاوی کړي او تحاوی په مونږ کې لوی سړی د احنافو وی جواب د دې حدیثونو هغه دی چې ذکر کړی دی تحاوی چې سعید ابن جبیر مجاهد عطا عمرو ابن دینار مالک ابن حویرث محمد ابن یاس ابن بکیر نعمان ابن ابي عیاش روو عن ابن عباس دید ابن عباس ابن روایت کړي فی من طلق امراته ثلاثا فاغه چا بارکه چې بیبي تدری طلاقونه ورکی انه قد عصى ربه د الله نه فرمانیو کا وبانت منه امراته خدای جداش ولا ينكحها الا بعد زوج او سبقي نکاح ورسره نه کوي مگر پس د طلاق د زوج ثانی نه او پس د انقضاء د عدت د طلاق د زوج ثانی نه خبره مې دی کې و چې علامه قرطبی را لګیدلې دي او د ابن عبد البر حواله ور کوي لاندې دوه کرخي بیا لاندې وای قال ابن عبد البر وروايه الطاووسين وهم وغلط دا وهم دی او غلط دی پښتو باندې پوښوي کنه دا خوران دغه پېشکې او دغه جواب دغه دی مونږ وته وک چې دا سره وهم و غلط او دا خبره ما درته ویل چې جوهر النقي او هم جلد 310 کې ذکر ده
هم وی چې دا وهم و غلط او د شوکانی حواله مې درکړه د نیر الاوتار شپږم جلد 240 صفحه حواله مې درکړه قدر نک چې کل اصحاب ابن عباس روانه خلاف ما قاله الطاووس. نو دی دغه روایت د طاووس پیشکی او طریقه د استدلال ته نه ده وی چې عمر فاروق صاحب دا کم حکم صادر کړی وی دا سیاستن دا سیاسی فیصله وی شرعي فیصله نه و پوش وی شرعي فیصله هغه واکم چې په زمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صدیق صاحب په زمانه کې یا په 2 کاله خلافت یا 3 کاله خلافت د عمر فاروق صاحب کې کم فیصله چلیدله وی هغه شرعي فیصله و. الګا تاسو پوښښ وکړه نو جواب پرونم درته ما کړو چې دا خو د حضرت عمر رضی الله عنه لوی ګستاخی به د تاسو کوي ولنعوذ بالله هغه شریعت پر خودلو سیاست له په ترجیح او تقدیم ورکولو یا هغه شریعت په سیاست سره بدلولو دا داغه فیصله شارع وی چې علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین شارع داغه فیصله تشریعی فیصله وی او تاسو ورته غیر شرعی سیاسی فیصله وی دا داغه به د بشو کنه شو په ایمان وای. توس تبل حدیث مو ویلو کو نه ویلو وخت د نسئی چې 3 طلاقونه چې یو ځای ورکی او دا 3 وګرځولې شي دا استهزاء بالکتاب نبی له سلام غړلې وکنه وګړلې او ته د عمر فاروق سے فیصله ته دغه نسبتونه کې دغه به د بشف کنش او هغه صحابه کرام علیهم الرضوان چې په دغه ځکه مبارکان موجود وو ګور نبی له سلام استهزاء بالکتاب وګړله او سی ورته ویل چې دا بس 3 واقع شوی دي دا کتاب پس خندو کاغه واقع وګړل او څومره صحابه کرام چې د غزي کې موجود وو چې د فیصله کوله اغیم 3 غړلې دي نو یا دا دومره صحابه کرام د شریعت نه خلاف روانو نعوذ بالله اغي په شریعت نه پوهېدل. دیو حواله ورکی ځان سره لیکي د میزان الاعتدال چې عمر فاروق صاحب په خپل غلطۍ پوه شو ورسته بیا پیمانه شوی دی رجوع کړي د خپل فیصلې. جواب دا دی چې هغه یو منکر روایت دی اول تور سره میزان الاعتدال کې صراحتا دا ذکر دی چې دې کې فلانه راوی دا متروک الحدیث دی. صفحه مانه پاتې شوی ده نو غریب مولا یم کتابونو را تړل ضرورت دی کتابونه شته دغه خو اکثر کتابونو دا ما سره خدای میزونه ډک دي تاسو ګوري دا خدای چې څومره مې ویل دا پراته دي خو بعضی نیم چرته یو کتاب نیمه چاغه ما سره موجود نی خو ما بل ځای کتلی هغه د سینې چې په هوا حواله ورکوم یا رسالې نه لګیای پوش وخت براشي دا کتابونه مټول پوره کو بیا بدرته کوم حواله به کتاب مخه تمانی ولي اگر چې دا ټول کې هم درته ونیو پوښ په خبره باندې او بل جواب دولی کې د روایت د طاووس نه بل جواب دا ګوره د مالاس کې تفسیر قرطبی دی اول جلد 124 صفحه ده پوش علامه قرطبی رحمت الله علیه فرمایي و مان الحدیث معنی د حدیث د طاووس صدا انهم كانوا يوقعون طلقه واحده وید عبد الله بن عباس صاحب د حدیث دا معنی ده
ټیک د زما ومنلو چې دا حدیث د طاووس عن ابن عباس صحیح دی ده نو مانق باندې خو ځان وي پوی که کنه زه ورکی ملګرو ته وی د هغې معنا دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې